السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شیرین زاده یم او زما سره د خیبر نیوز نماینده عدنان موجود دی. نن سوات کې یو ناخوشګواره واقعه رااله او هغه دا ده چې الله اکبر مسجد کې نن فایرینګ وشو. یو کس وکړو، هغې کې دوه کسان چې کوم دی هغه جان بحق شو، شهیدان شو، او 15 کسان وایي چې زخمیان دي. نو عدنان خان ته دې د پس نظر ګوري دا صحیح حساب کتاب دی. بل ورځ کې د خیال په چارباغ کې هم په جماعت کې ډزې وشوې، پای کې یو کس خو وایي ذاتي دښمني وه. خو دا د دواړو خبرو دغه دا دی چې کسان پکې دا دي چې ګرفتار دي که نه. نو په دې حوالې سره جی څه وایي تاسو؟ جی سکول دا ډیر مننه. اصل کې د الله اکبر جمعات چې کومه پیښه مخې ته راغله نو زموږ د معلوماتو تر مخه کله چې مونږ شو خلکو سلام وګرځو نو یو کس چې د دې شګۍ سره تعلق ساتي هغه ودرېدو او څه خبرې شروع کړې چې په ما پسې خلک راپسې دي، ما وژني یا ما مړ کوي، او ډاري کې تماچه راوویسته او په هغه ځای باندې ډزې وکړې. دا خبرې په دغه جومات کې یو کس موجود و، عیني شاهد و، دا هغه مونږ ته وکړې. نو چې کله دا ډزې وکړې نو په دې کې د خلکو دی روان و، بهر ته وویستو، بیا پولیس راغلو، پولیسو دی ونیو. نو د دې دغه نه بهر جومات نه بهر بیا غویمه شروع کړه په دې هسپتال دننه هسپتال کې مخې ته، او بیا پولیسو د دغه ګډ کول لپاره او د دې سړي د رول لپاره چې دی هوایي فایرینګ وکړو، دغه کس چې دی ګرفتار کو. کوم معلومات چې تر دې دمه موږ ته راغلي دي په هغې کې هم دغه اطلاعات دي چې دوه کسان چې د یو نوم سجاد دی، د بل نوم محمد اکبر دی، زما خیال دا دوه پکې مړه دي، او 15 کسان چې دي هغه په دې ډزو کې جوبل شوي دي. او دغه کوم ملزم چې دی د ده چې څومره معلومات مو وکړو نو د دې شګۍ سره تعلق ساتي، ویلی کېږي داسې چې د ده ذهني حالت چې دی دا لږ ټیک نه دی، او د دې نه مخکې هم د داسې څه قصې کړي دي، څه واقعاتو کې دی ملوث هم و. نور پته خو به د پولیسو د تفتیش نه لګي چې څه روان دي، د ولې ډزې کړي دي، دا قصه څه وه، هغه به د پولیسو د تفتیش نه بعد پته لګي. خو سکول لا که موږ وګورو دې نه وړاندې هم په سلامپور کې، په چارباغ کې ځای په ځای چې دی دا ډزې کېږي، او په سوات کې داسې واقعات چې دي هغه د روزانه په بنیاد موږ ته مخې ته راځي چې داسې کېږي. یو خو زما خپل ذاتي رای دا ده چې په خلکو کې هغه برداشت چې دی هغه ختم دی. مطلب برداشت په خلکو کې نشته، په معمولي خبره باندې د یو بل نه ډز وباسي، که هغه د ځمکې مسله وي، که هغه د پیسو معامله وي، که هغه د ګاډي معامله وي. د خلکو د ټول نه غټه وجه دا ده چې یو خو بېروزګاري ده، بل هلته هر طرف ته مهنګایي ده، حالات داسې جوړ دي په دې معاشره کې، یا زموږ خاص کر په دې صوبه کې کوم ورونو داسې حالات دي چې بس هغه جنګل کا قانون دی، سختې سزاګانې نشته. نو زما خپله رای دا ده که فرض کړه چېرته سختې سزاګانې وي یا دوی ته سختې سزاګانې میلاوېدې، خلکو ته پته لګېدی چې یو زه دا عمل کوم په دې باندې به ماته سزا میلاویږي، نو زما نه دی خیال چې داسې واقعیات چې هغه بیا وشي. نن مونږ وګورو په اکوړه خټک کې چې دی هم دغه شان یو پیښه وشوه، افسوسناکه پیښه وشوه، مولانا صاحب چې دی هغه پکې شهادت نصیب کو. نو دا د فکر وړ خبره ده، او په دې باندې زما په خیال دا دی چې حکومت له متعلقه ادارو له چې دی سوچ کول پکار دي چې آخر دا قصه به ځي کوم طرف ته. عدنان، نن ما د افغانستان او د استرالیا د کرکټ میچ کتو، ما سوچ کوو چې ما یاره ته وګوره په پنجاب کې، په نور پاکستان کې څومره مطلب که دغه پکې نشته مهنګایي، او که د هر څه یو شانتي دي، خو امن او امان په حوالې سره یې هلته خوشحالي ده، او دلته کې یې تویږي لګیا دي. زمونږ مدرسې محفوظ نه دي، زمونږ جماعتونه محفوظ نه دي، زمونږ عام خلک محفوظ نه دی. او د هغې سره سره لکه مطلب دا دی جماعت خو یو داسې ځای دی چې دا خو بالکل یو زمونږ یو مسلمان سړی خو کم از کم دا کار نشي کولی، که هرې طبقې والی یا هر فرقې والی کم از کم په جماعت باندې داسې نمونه نه. دا یو ډېره افسوسناکه واقعه ده. او مولانا سمیع الله صاحب چې کوم دی دا یو غټ عالم دین و، د هغه والد صاحب چې کوم دی دا مدرسه د پاکستان د جوړېدو نه فوراً پس چې کوم دی نو د بنیاد یې ښود، او د دې کردار چې کوم دی د مدرسې د دې ډېر یو لوی حیثیت دی په پوره دنیا کې. د دې خلک چې کوم دی عالمان دي. نو دا کس چې کوم پکې شهید شو د مولانا سمیع الله صاحب زوی حمید الله صاحب، دی چې کوم ونه دا یو ډېر غټ عالم و، دا هم غټ نقصان هو، دیني نقصان وشو، دنیاوي نقصان وشو. او یو زه د افسوس خبره دا کوم چې هغه طرف ته خوشحالیانې دي، زمونږ خیبر پښتونخوا چې کوم دی نو دې غاړې ته مونږ ته ډېر زیات
افسوس راځي او ډیر بالکل دغه راځي چې یاره دلته کې ولې داسې قصه کیږي. بهر دا خبر خو په خپل ځای باندې دا عدنان خان خو ته څه ګڼې زموږ په سوات کې روژه را روانه ده او دا بلکې سبا نه بل سبا به خیر روژه اعلان وشو چې یاره نن پاکستان کې دغه ونه لیدل شو سپوږمۍ ونه لیدل شو او دغه په دغه باندې سبا نه بل سبا په سعودي عرب کې اعلان وشو چې یاره سبا به روژه. نو ته څه ګڼې په سوات کې چې کم دا ټریفیک او دا کم چل روان دی نو دا به څه کېږي یار دا خو د منګور ته خو تله یو عذاب دی. بالکل سکول دا یو خو په اصل کې روژه را روانه ده په روژه کې الریډي چې دی زموږ د سواتیانو بیا زموږ پښتانه زموږ برداشت د سره یې نو او دا کومه پیښه چې نن وشوه نو لکه دا هم د عدم برداشت سره تړلې خبره ده. نو اول خو پکار ده چې خلکو له یو بل کې ځان کې برداشت پیدا کول پکار دی. بل د ټریفیک مسله ده چې دا چې هغه ګریویټي سکیم شروع شوی دی د هغې لپاره ځای په ځای کودیانې کېږي. نو یو خو د هغې د لاسه چې دی سړکونه چې دی هغه ډېر زیات جام یو بل ټریفیک پلان چې کوم دی نو هغه ماته نه ښکاري داسې چې هغه په دې روژه کې دوی دا د ټریفیک د اجدهام چې دی دا به کنټرول کړي. ځکه که یو طرف ته موږ وګورو پولیس خو لګیا دی خپل کار کوي خو که تاسو چېرته په دې که تاسو خو ډیلي راځئ د کانجونه په دې نیو روډ راځئ بیا په دې جي ټي روډ باندې رحیم آباد ته ځئ نو په یو قطار په ځای باندې دې ګاډو والا دې رکشو والا دې سوزوکو والا درې او څلور قطارونه جوړ کړي. نو الریډي هغه ګاډي نښتي بیا پکې دوه او درې قطارونه جوړ کړي نو مشکله به یې ډېره ټریفیک به ډېر زیات زما کنه زما عدنان که زما د خبرې زمونږ د پولیس اهلکار اوري نو زم چې دا څوک لین ورانه د دوه درې لینونه جوړی کنه زم چې دغه 15,000 روپۍ پړچه ورکولای چې یاره ستانه په یو طرف په دې طرف بدنه مخ کیږي ته به چې د تعدیه واځي د زمونږ نشته. بالکل هم دغه چې دی بالکل دا چې کله جرمانه دولور کې خه مضبوطه او په معمولی وایلیشن باندې 5,000 10,000 20,000 روپۍ جرمانه شي هغه ورته چې که تاسو خیال وکړئ د پولیس ورته په مینس کې هغه کراسې هم ولګول هغه ګیټونه شانې ورته هم ولګول دیوالونه یې ورته پکې تقریبا چې ولګول خو دا خلک بیا هم دوه او درې قطاره جوړه او د هغې د لاسه چې دی ټرافیک جامي نو پکار دا دی چې پولیس په دې باندې ښه کافي اکشن ولې او په روژه کې بیا خصوصي د دې خیال وساتلی شي چې دا خلک وایلیشن نه کوي. ډیره زیاته مننه عدنان خان تا ټیم راکو الله دې تعالی سړی کې الله دې کامیاب کا. خدای یو خبره ما ځکه سره ما وی چیرته تاسو سره معلومات زیاتی ته زمونږ وس منګ لکه ابوډاګان شو دونه معلومات نه لرو لکه سونه چې تاسو نو تا په دې واقعیا باندې ډیټیل تفصیل راکو ډیره خپل خبرې در سره وکړي او الله دې وکړي چې زمونږ د خطه په امن او مونږ ته ټول ته خیر او دروځه په خیر خدمت سره وزي. یو جهان مننه عدنان خان. ډیره مننه خوشاله اوسئ ډیره مننه.